چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ باندې خطبې ته راووتو مسجد نبوي ته. د جمعې ورځ وه او د خطبې دپاره مسجد نبوي ته راغی. نو د نبی علیه الصلاة والسلام ممبر چې کوم و دا به داسې 3 پوړې و. 3 پوړې ممبر یو، لکه دا یوه پوړې او بیا دویمه پوړې بیا دریمه پوړې. په دې ممبر باندې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه ورکوله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله راغی نو اولنې پوړې باندې خپه کېښوه او ویل چې آمین. بیا په دویمه پوړې باندې خپه کېښوه بیا یې وویل چې آمین. بیا په دریمه پوړې باندې خپه کېښوه بیا یې وویل چې آمین. نو صحابه کرام ډېر حیران شول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نن داسې عمل وکړو چې سابقه کې داسې عمل نه دی کړی. آمین یې م وویل او څه دعا یې م نه ده کړې. دعا یې ونه کړه او صرف آمین وایي، په دې لګیا دی. به هر حال چې کله مونځ وشو نو صحابه کرامو ورنه پوښتنه وکړه چې ای د الله رسوله تا خو نن داسې عمل وکړو چې داسې عمل تا مخکې نه و کړی. تا آمین وویل خو تا څه دعا ونه کړله، د دې وجه څه وه تا څه وویل؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورکو چې جبرائیل علیه السلام یوه دعا کوله، په هغه دعا باندې ما آمین ویلو. د هغې د وجې نه د هرې پوړې سره چې زه ختم جبرائیل علیه السلام به یوه دعا کوله، په هغه دعا به ما آمین ویلو. نو جبرائیل علیه السلام چې کومه دعا کړې وه هغه دعا په اصل کې دعا نه وه، بد دعا وه. او 3 کسانو ته 3 قسمه خلکو ته جبرائیل علیه السلام بد دعا کړې وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله په اولنې پوړې باندې خپه کېښوه او آمین یې وویل، په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام دغه بد دعا وکړه چې هلاک او تباه دي شي هغه کس چې د چا مور او پلار ژوندي دي او حاجت لري چې دوی یې خدمت وکړي، هغه محتاج دي د خپل بچي ته او د دې باوجود یې دغه بچی خدمت نه کوي، د هغوی اطاعت نه کوي، د هغوی خبره نه مني، نو الله تبارک وتعالی دې دغه کس هلاک او تباه کړي. او دویمه پوړې باندې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپه کېښوه نو په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام دویمه بد دعا وکړه. دویمه بد دعا یې دا وکړه چې هلاک او تباه دي شي هغه خلک، هغه کسان څوک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم واوري او د خولې مبارکې نه د خپلې خولې نه په نبی علیه السلام باندې درود ونه وایي. یعنی د نبی علیه السلام د نوم د اوریدو سره چې څوک درود ونه وایي د هغوی دپاره جبرائیل علیه السلام بد دعا وکړه. دغه بد دعا یې ځکه وکړه چې د الله نه پس که په موږ تاسو باندې زیات انعامات، زیات احسانات، زیات اکرامات، زیات فضل او احسان د چا دی نو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی چې هغه تکلیفونه برداشت کړي دي، هغه مشقتونه تیر کړي دي، هغه مصیبتونه تیر کړي دي، هغه هجرتونه کړي دي، هغه د خپل سر مبارک ویني خپلو پوړو ته رسولی دي، خو دغه دین یې موږ تاسو ته را رسولی دی، په دې امانت کې د خیانت نه دی کړی. نو د هغې احسان تقاضا ده چې موږ د نبی علیه السلام نوم اورو نو صلی الله علیه وسلم د خپل محبت د وجې نه ورپسې وایو. نو دویمه بد دعا یې دا وکړه چې څوک چې د نبی علیه السلام نوم واوري او درود شریف ونه وایي نو الله تبارک وتعالی دې دغه خلک هلاک کړي، دغه خلک دې تباه کړي. بیا چې په دریمه پوړې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله خپه کېښوه نو په دې دوران کې جبرائیل علیه السلام دغه بد دعا وکړه چې هلاک او تباه دي شي هغه خلک چې د رمضان المبارک میاشت دوی ته نصیب شوه او په دې میاشت کې دوی داسې عمل ونه کړو چې د هغې عمل په ذریعه دوی د الله په حضور کې خپل مغفرت وکړي، خپل ځان وبخي په الله باندې. داسې عبادات یې ونه کړل، داسې اعمال یې ونه کړل چې هغه د ده دپاره د مغفرت ذریعه وګرځي. نو محترمو دې دعا ته لږ سوچ وکئ. دعا کوونکی جبرائیل علیه السلام دی او دعا په کوم ځای کې کیږي؟ په مسجد نبوي کې. او په کومه ورځ کیږي؟ د جمعې په ورځ باندې. او په کوم وخت کې کیږي؟ د خطبې په وخت کې. او آمین په چا ویلو؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. نو چې دعا کوونکی جبرائیل علیه السلام دی، آمین وایونکی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی، ورځ د جمعې ده، وخت د خطبې دی، ځای مسجد نبوي دی، د دې دعا په قبولیت کې څه شک او امکان نه لري، څه تردد نشته دی. یقیني خبره ده چې دغه بد دعا به الله تبارک وتعالی قبوله کړې وي.
نو محترمو دغه د رمضان المبارک میاشت دا موږ تاسو ته د تقوا طرف ته اعداد راکوي، موږ تاسو ته تربیت راکوي چې د خپل ځان اصلاح وکړو. کوم روټین چې موږ تاسو نیولې دی د ګناهونو، هر یو کس ته ښه پته ده چې زه څومره په ګناهونو کې ډوب یم، که هغه ښکاره دي که پټ دي که واړه دي او که غټ دي. هر یو کس په خپل ځان خبردار دی چې زه په حرامو کې مبتلا یم، زه د ګانو په اورېدو باندې